फरमाया मन सब नबियन फक्तलूहु, फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बलूचिस्तान पकड़ शहर और पश्तूनों को शादी द हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत और द हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अक़दस की गुस्ताखी दा गुस्ताखी वीडियो जोड़ सो सोशल मीडिया ते वर तीरो गाजियान पर रकम लक गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी मुमताज़ कादरी शहीद और गाजी खालिद रकम जो मर्द मुजाहिद गाजी सैयद खान सरहदी और ख़त्म नबूवत तीरा रुकौल सर दा गुस्ताखी जहन्नम तवासिल द दे फैसले से तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढेर खुशहाल सर او قادیانیان او یهود نصارا ته یو پیغام ورسوي چې غازیان په هر دور کې ستا او تاسو سرونه د کلم کوي او غازیان د پانسی سره بیریږي دا قانون د انګریزانو دی چې دوی ته د پانسی حکم ورکول هم سي نو دوی د پانسی نه بیریږي خوشاله باندې دوی د پانسی قبلې دا یو میسج خو یهود نصارا ته ورسېږي ډیر افسوس او ځکه ما ته ولې چې ما د کوټې د شهر یو غټ مولا نور الدین آغا صاحب دا بیان واورېدی چې هغه چې د واقعي بسې جمعه راتلل په جمعې خطاب کې دا بیان وکړي چې دا موږ د ټول غټ غلطي ده چې موږ د دې سړي نه پوښتنه وکړل چې آیا تا دا ګستاخي ولې وکړل ته په ختم نبوت پوهېږې علم په لرې نه په لرې بغیر پوښتنې بغیر معلومات موږ جلدبازي متوسل دا سړی راولاړ شو د قتل کړي دا د افسوس خبره ده دا بیان شو کی او دا مو ویل دا ګستاخ ژوندې وي نو ما به نور خبرې لا پاتې د دې بیان چې موږ واورېدي ډېر افسوس مستوي دي او دا بیان په سوشل میډیا کې چې وایرل شو د دې نور الدین آغا خلک چې کوم ورته فلوورز چې دی په دې کې هغه په دې دا ویډیو چې وچلیدل چې دی کې ډېر خطرناک کمنټونه کړي ول چې یو نه پرخو دا حد راورسېدي چې هغه غازی ته قاتل ویل او ګستاخ ته نه حق مرګ ویلي دا موجوده صورتحال کې یو اهم موضوع دا ده ډېرې فتوی موجوده دي کچيري چې یو چا د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په شان اقدس کې ګستاخي وکړل یا حضرت آدم علیه السلام سونی سے حضرت محمد خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم پوری کده یو انبیا په شان کې هم ګستاخي وکړل هغه سړی مرتد دي او هغه واجب القتل دا هغه معصي نه الله مبارکات قبلي نه د بادشاہ وقت او قانون قبلي هغه به ضرور قتل کیږي هغه ته به د حد قتل سزا لازمي ورکول کیږي او دا خو د مرتد سزا شو بیا راسي کم چا د دې مرتد جنازه وکړل یا چا ودته په مسلمان وویل دا سړی هم شریعاً دایره اسلام څخه خارج دی او د دې مسلې سره متعلق ما یو څو ویډیو مې چې علماء کرام د نور الدین هغه په دې بیان پس ما د یو علما بیان واورېدی هغه ډېر په جلال او په درد کې هغه ویل اے نور الدین هغه وایي ستا پر دا چهره باندې د ګستاخ لپاره یو جلال او درد یو غصه ولې نه ښکاره د ګستاخ لپاره نرم الفاظونه نرمې لارې دې اختیار کړلې چونکې دا کوم بسې وایي داسې بسې وایي داسې بسې وایي افسوس درته ودرېدي وایي ستا په دې ژبه چې دا کوم الفاظونه راکېدل وایي تا دا دعا ولې ونه کړل چې کاش خدای پاک د دا غازي پر ځای څه وایي دا د غزا مقام ته مات راکړی وایي تا به داسې دعا کړې وایي پر افسوس تا دا وویل چې دا غازي جذباتي و دا علماو ویډیو نور الدین هغه خامخا هغه کتلي نو بیا نن زه دا ویډیو ما سره جوړول نو د نور الدین هغه یو نوې ویډیو ما ته راورسېدل چې دا هغه دا بیان او هغه خپل کوم عقیده ښکاره کړل نو شکر خو ما ادا کړي الحمدلله ثم الحمدلله چې نور الدین هغه ښه عقیده لري خو کاش دا عقیده هغه اول ورځ ښکاره کړې وای د جمعې په ورځ چې کوم د بیان کوي نو دونه معاملات دونه خبرې به کش نه اخیستې د خپل په خبرو کې ما نظریه دا د دا وینا کړې وای چې د ګستاخ کور والا چې ماینه کې مور کې زوی کې ورور کې لوري تاسو خپل په ایمان وبېږئ ورسې د غازی ورته د شکریا ادا کړي ورسې و عدالت وای د غازی خپل ځي دا خپل د شکریا ادا کو دا غازی کدا غزا نه وي کړي نو په کور کې به اشاره غزا کړي وای دا سړی الله وای دا الله شریعت وای دا الله قانون وای قران او حدیث وای چې دا سړی مرتد حاضر کې ویل چې دا مرتد دی نو دا غازی غزا کړی دا موږ د اس پور نه لرو موږ د شکریا ادا کوو او موږ ټول عالم سم معافي غواړو که څوک مساعده سي دی خپل پر ایمان وبېږي چې دا بیان کړی وای مولا مولوی نور الدین صاحب دا رقم بیان کړی لارسو د محمد رسول الله په شان کې ګستاخی وکړله بے ادبی وکړله بے احترامي وکړله دا کفر دی دا ارتداد دی دا د جهنم لار ده دا د الله سره مقابله ده د الله سره بغاوت دی د محمد رسول الله څخه براءت دی العیاذ بالله العیاذ بالله اوس داسې خو نو ډېر تېر سوي دي
چې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک توهین یې کړی دی، یهودو کړی دی، نصاراو کړی دی، نور مطلب د پیغمبر علیه السلام د اسلام دشمنانو کړی دی. دا اوس چې کومه خبره مابین لره راله، اوله خبره دا ده چې دا سړي دا خبره وکړله، دی په ختم نبوت پوهېدی که نه پوهېدی؟ زه د ختم نبوت په اکثر پروګرامو کې دا وایم چې دا قادیانیت نه دی، دا زموږ د علاقې ایټم نه دی. اوس ورسه توبې لره ورسه زموږ سپین ږیري ختم نبوت نه پېژني، پیغمبر علیه السلام پېژني، دا پېژني چې پیغمبر علیه السلام آخري نبي دی، نور نو په ختم نبوت یې سر نه دی خلاص. صحیح شو؟ دا زموږ علماو ته وایم. دا د پنجاب کې قادیانیان ډېر دي، هلته دا خبره ډېره پر مخ روانه ده. زموږ په علاقو کې ورسه افغانستان له ورسه به د سپین ږیرو پوښتنه وکړه، د سپین سترګو پوښتنه وکړه، ختم نبوت پېژنې یا نه پېژنم؟ دلته چې دې سړي دا خبره وکړه، العیاذ بالله، نعوذ بالله، استغفر الله، دا د وکړه، دا د څنګه وکړله؟ د دې خبرې مقصد څه شو؟ آیا رښتیا ختم نبوت هغه چې الله او رسول ویل دي و هغه ته بد ویلو؟ آیا رښتیا دا خبره وکړه محمد رسول الله مبارک شوی؟ دا موږ پوښتنه نه وکړله، موږ دې ته نه پرېښوی چې موږ داسې پوښتنه کړې وه چې اوس سړیه که دا تا څه وویل، دا دې ولې داسې خبره وکړله؟ زوی حافظ دی د قرآن، یو سړی چې دا خبره کوي نو خو د وخته به کوي، په داسې حد کې خو به نو نه کوي. ولې وکړ دا پوښتنه موږ نه وکړله؟ دا له موږ څخه یو ډېره لویه غلطي وسوله چې کم سے کم دونه معلومه سوې وای چې دا سړی له اصله حقیقت ته د ختم نبوت منکره دی، که هسې په خوله یو توری ورغلی ځینې وویل سلو، دا موږ پوښتنه نه وکړله. صحیح سلو؟ دا خو ډېره ناترسه خبره ده، د کفر خبره ده، د مرګ خبره ده. د امام احمد بن حنبل په کتاب کې دا خبره بس فقتلوه، وژنئ بیست دی. زما څه په مذهب کې دا خبره لا نه ده. صحیح ده چې داسې یو سړي د خولې خبره ووتله فورا به یې وژني، هغه وایي 3 ورځې چې یې ورکول یې وویل څنګه وویل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. محترم مسلمانان ورونو، اوس تازه چې واقعات په کوټه کې پیښه شوې وه، یو سړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې ګستاخي کړې وه، نو د هغه متعلق بیا الله جل جلاله د دغه علاج وکړي، یو مؤمن مسلمان یې پیدا کړي چې هغه د دنیا څخه نیست و نابود کړي. نو د دې بعد خلک میدان ته راشوه سو، څوک وایي چې کشکې ده ته دا موقع ورکول سوی وایي نو ده به توبه ایستلی وایي، د مرتد حکم پر لګوي. دې خلکو ته خو اول دا خبر ده په دې خلکو کې سر فهرست چې دی هغه نورالدین اغا صاحب دی. نو دا زموږ د ویډیو خاص جواب چې دی هغه نورالدین اغا صاحب دپاره دی چې نورالدین اغا صاحب ته یو داعي سړی او ستا ویډیوګانې ستا بیانونه خلک ډېر اوري، نو ستا دپاره په داسې مسایلو کې چې دی هغه بیان کول نه دی پکار، هسې هم ته د هغې او یو تبلیغي ملا یې، نو په مسایلو کې بیان نه دی پکار، د مسایلو څخه په منبر باندې ګایېدل نه دی پکار، چونکې مسایل چې دا د دارالفتاء کار دی، دا د مفتیانو کار دی، دا د فقهاو او فقهي علماو کار دی، د فقهاو کار دی، ستا کار نه دی. نو ته باید دا دی چې په مسایلو کې ونه ګایېږي. بل وخت کې هم چونکې په مسایلو کې ته ډېر ګایېدلی او غلط سرت کې ګایېدلی، ولیکن هغه فروعي مسایل دي، دا چې دي چونکې د ختم نبوت مسله ده او دا د ایمان مسله ده، دا د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم د شان مسله ده، نو دا زموږ د ایمان حصه ده. د دغه جواب ورکول موږ ضروري وبلل چې چونکې وده ته به نصیحت هم شي، او کومو خلکو چې د ده بیان اورېدلی وو څه په دې باره کې څه انتشار او یا د دوی په ذهنونو کې څه شبهات پیدا شوي وي چې خدا نخواسته دا سړی چې قتل سو ته دا خو غلط کار نه سوه. مسلمانانو ورونو خبره دا ده چې چونکې مرتد ځان ته حکم لري او ګستاخ چې دی هغه ځان ته حکم لري، شاتم رسول صلی الله علیه وسلم ځان ته حکم لري. نو دا د مرتد په باره کې دی چې 3 ورځې موقع ورکول شي کې توبه وایسته بیا صحیح ده، لیکن شاتم رسول که چیرې توبه وهم باسي، فقها فرمایي د ده توبه نه ده قبوله، حدن به قتل کېږي. حد چې دی هغه ځان ته قصه ده. حدود په اسلام کې حدود چې دي هغه چونکې ځان ته دي حد به جاري کېږي. البته توبه چې د ستا او د الله په مابینځ کې کار ده، نو الله تعالی معافي نه معافي دا د الله معامله ده. البته شریعت چې کوم حد ایښی دی دا به په تا باندې جاري کېږي، نو حدن به دې قتل کېږي. مختلفو فتاواو او فقهاو تقریبا پر دې باندې اجماع ده، په دې باندې اجماع ده. یو فتاوا
درته وایم چې چونکې فتاوی حقانیه کې دی یو سوال سوی دی وایي که چیرې یو مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقدس شان کې سپکاوي الفاظ استعمال کړي نو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ نو دغه جواب مفتي صاحب رحم الله دا ورکړی دی وایي د جناب رسالت صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوونکی سړی چې دی دا مسلمان نه دی پاته او د اسلام د دایرې څخه وتلی دی. دا فتاوی حقانیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 123 صفحه نمبر 123 دا رقم کفایت المفتی کی جلد نمبر اول صفحه نمبر 95 په دې کې هم دا چې چونکی کچيري اسلامي حکومت په دې کې دا خبره نه لاله بعض مسلمانان دا خبره کوي وای دا د اسلامي حکومت ذمہ داری ده نو دلته لیکل دي چې کچيري اسلامي حکومت دا یقینا د اسلامي حکومت ذمہ داری جوړیږي لیکن د ذمہواری دا مقصد دی چې چونکی په اسلامي حکومت باندې دا واجب ده چې دوی ته به تعزیر وکړي حد په جای کې قتل کیږي کله چې اسلامي حکومت هغه نه قتل کی او یو بل مسلمان نه ولاړ شي هغه قتل کی نو دا د دې مقصد دا نه دی چې د حکومت ذمہ داری ده نو بل مسلمان ته دا قتل کول جایز نه دی نه بل مسلمان کې قتل کی بیا هم دا ورته جایز ده او ثواب ورکړي الله تعالی ثواب ورکړي نو بل مسلمان هم قتل کولی شي ذمہ داری د حکومت ته کې چې حکومت دا ذمہ داری نه پکې نو مجموعي طور پر حکومت چې هغه په دې باندې ګناهګار وي ذمہ داری دا مقصد دی نو ځکه کفایت المفتی کې لیکلي دي چې چونکې کچېرې غیر اسلامي حکومت وي غیر اسلامي حکومت په هم او اسلامي حکومت په هم چې په هغه کې کوم مسلمان دا ولاړ شي چې د حکومت څخه علاوه د سړی قتل کی نو ګناه نشته چې کوم قاتل دی بلکې ثواب ورکړي الله تعالی نو شاتم رسول چې دی هغه چونکې د مرتد حکم نه دی مسلمانان ورو د دې جلا حکم دی ارض المختار کې علامه شامل رحمه الله فرمایي قال علامه ابن عبدين رحمه الله اجمع المسلمون ان شاتمه صلى الله عليه وسلم كافر وای پر دې باندې د مسلمانانو اجماع ده چې چونکې شاتم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی هغه کافر دی دا چونکې رد المختار څلورم جلد دی هغه کې دی دا خبره ده 223 صفحه ده هغه کې دا خبره لیکل ده شامل رحم الله وای اجمع المسلمون مسلمانانو پر دې باندې اجماع کړل نو چې شی په اجماع باندې ثابت شي د مسلمانانو د شاتم رسول چې هغه کافر ګرځي هغه واجب القتل دی نو لہذا په داسې مسلو کې د هغه صاحب محترم څخه دا گزارش دی چې دا نه کیوه په دې کې بیانونه او خبرې نه کیوه د عام خلک چې دي د ځوانان خلک هغه د بیان ډیر اوري نو دغه په ذهنو کې به شکوک شبهات پیدا شي او خدا مکه نور پر ګستاخی باندې خلک ته ځړاورتیا او شجاعت ورکي دا پکار نه دي داسې بیان کول پکار نه دي دا چې دی غلط روشتي او نورم چونکې د حدیثو پرونه کې او د مختلفو فتاواو څخه دا بیان دي جامع دارالعلوم کراچي څخه چې دی هغه استفتاء کړې ده نو هغه په جواب کې دا ورکړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاتم چې دی هغه واجب القتل دی د فقهاو پر دې باندې اجماع ده امام مالک رحمه الله او امام احمد رحمه الله په دې باره کې انتهایی تشدد کړی دی وایي چونکې ډېر سخت الفاظ بیان کړي دي وایي چونکې په خطا باندې او په قصد باندې وي په نشه کې وي لا هم چونکې هغه واجب القتل دی نو دا د اجماع درجه ته رسیدل دا خبر لہذا په دې کې شک او شبهه نشته که د وخت حکومت ودې ته سزا ورکړي خو په بها ونعمه کني نو هر مسلمان چې دا سړی قتل کوي د دې قتل واجب دی هغه ته الله جل جلاله خپل جزا او ثواب ورکړي نو نوردین هغه صاحب څخه یو بیا دا گزارش دی چې چونکې په مسایلو کې د گفتگو نه کې و د لیفتاو تور پریږدي فقهاو علماو تور پریږدي او بیا خاص کار د عقایدو مسله ده د عقایدو په مسله کې دومره بې باکي کول نه دي پکار نو د څخه دا گزارش دی چې په دې مسلو کې نه وګیږي نو موږ سره دا کتابونه ګر پراته دي رد المختار دا دی المختار کې دا شامل رحم الله چې کوم خبر راخیسته کفایت المفتی اول جلدی هغه د دې پروت نو نوري پتاواوي چې په موبایل کې ما سره دي زه اوس ګډ درته بیانوم ګډ حدیث درته بیانوم چې د خلکو سره دومره وخت دی چې هغه هر خبره جلا اوري نو په دې وجه باندې بس دغه به کافي او شافي وي ان شاء الله تعالی الله جل جلاله دې ومشو ټول ته د عمل کولو توفیق راکړي نو په تور اصلاح د نوردین هغه صاحب د لپاره دا پیغام دی او نور مسلمانان تم چې په دې بعض خلک په فیسبوک باندې اسی دی وزي فتواوي ثبت پیدا کړي هڅه د یو فرد فتوا چې دغه په دې باره کې معتبر هم نه ده د یو عالم د یو دارالفتاء فتوا په دې کې معتبر هم نه ده
خو په دغه وجه باندې شامل رحم الله خبره ما درته وکړه خو چې ډېرې فتاواوې شته په ډېرو فتاواو کې دا خبره شته ډېرو علماو کړې ده ډېرو د لفتاو په دې باره کې چونکې مسله بیان کړې ده لیکن علامه شامي چې دی هغه زموږ د مذهب لوی شارح دی د ټولو پر اتفاق دی هغه دا خبره کړې ده اجمع المسلمون پر دې باندې مسلمانانو اجماع ده نو په دې وجه باندې یو ور بیا گزارش دی د مولانا نورالدین اغا صاحب څخه او نور خلکو څخه چې دا خبرې په فیسبوک شریول نه دي پکار او پلاني مولوي صاحب دی ویل دي دا د عقایدو مسله ده نو پر دې باندې خلکو ته تشجيع ورکول او نور ګستاخان پیدا کول دا نه دي پکار نو مهرباني جزاكم الله احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ دا د کوټې چې کومه واقعه شوې ده د ختم نبوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پر ذات باندې چې کوم سړي ګستاخي وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نو دغه د پاره حکم چې دی علماو فقهاو ګور د لیکلي دي چې دا به دې تکوي ختموي به صحیح سلوک نو بیا البته چې دا کم دغه په فتوا کې چې دا راغلي دي چې د دسه دي پښتنه وسی هغه په دې خاطر باندې و چې مخکې په خوا دور کې دا د سوشل میډیا دور نو د ویډیوګانو دور نو یو سړي به خبره وکړه بیا به هغه کښېنوي بیا به پر هغه باندې ګواهیان پیښ شو ګواهي بیا ادا کړه بیا به د یا د اقرار کوي یا به انکار کوي یعنی چې دا اقرار به کوي چې ما دا خبره کړې ده یا به انکار کوي چې ما دا خبره نه ده کړې صحیح شو بیا به دغه بعد فیصله کېدله چې قاضي به کومه فیصله کوله نو په موجوده دور کې په اوس حالاتو کې دا ویډیو د ګردو مسلمانانو د مخه ده بیا دلته یو عالم دی هغه دا خبره وکړه چې آیا دا سړی د ختم نبوت څخه واقف وو که ناواقف وو نو که چیرې دا سړی د ختم نبوت څخه ناواقفه وای نو 1400 کاله دته دا عمر چاو شوی د دې سره څنګه د واقفیت درلودي چې 1400 کاله مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت نو دا ورته معلوم و 1400 کاله خور معلوم بیا دغه بعد که نبوت دی نه پېژندي چې نبي څه شی دی صحیح په دې باره کې که دته علم نه وای ده به بیا د موجوده دور په دا اوس وخت کې دا مجلس بیا نه کولی چې دا چې کوم انسانان د نبوت درجې لري د هغو هېڅ قدر و قیمت په دا اوس دور کې د مځکې پر سر باندې کم یو سړی ته ماته راوښیه چې هغه د نبوت درجه لري د نبي د درجې سره ته څوک برابروې صحابي د نبي د درجې سره نشي برابرېدلی او تابعی چې دی هغه د صحابي د درجې سره نشي برابرېدلی تابعی د تابعی د درجې سره نشي برابرېدلی نو بیا په دا اوس وخت کې چې نه د صحابي وجود شته نه د تابعی وجود شته نه د تابعی وجود شته ګرده الله جل شانه د دې دنیا څخه اخیستي دي زموږ په نظرو کې نشته په قبرو کې دي نو په دا اوس دور کې ته یو سړی ماته راوښیه چې هغه د دغه درجې پورې رسېږي چې هر څو د الله ولی سي چې هر څو الله تعالی ته نږدې سي خو د ولی درجه به لري د نبي درجه خو ته نشي ورکولی د صحابي درجه خو ته نشي ورکولی د تابعي درجه خو ته نشي ورکولی د تابعي درجه خو ته نشي ورکولی صحیح شو نو دغه رقم شان چې دی دا سړی په دا شي خبرو د دا شي سره واقفیت ولو د ختم نبوت سره واقفیت ولو چې واقفیت یې نه وای 1400 کاله دته نه معلومېدلو چې انسان د دې شي سره خبري هغه به د 1400 کاله ټیم بیان نه کوي صحیح شو او بل چې د نبوت سره خبره وای نو بیا څنګه د اوس د دور د ژوندۍ انسانانو تشبیه د نبوت سره کوله چې دا اوس په دا اوس وخت کې د انسانانو سره چې د نبی درجه لري څوک لري دا ظاهري خبرې دي پر دا باندې مجلسونه ډیر نه سره کوو ما دا خبره ته دونه کشر کوي ما ځانونه کې خرابوي سره خلاصولو چې کم کارو هغه وسولو بس وسه دا غره کم پرېږدي او بل پیغام دا لرم پرون بیا دلته یو ویډیو ده دا ګستاخ یو کشر زوی دی پر قرآن مجید لاس یې دی ویډیو جاری کړی ده نو زه دا ویډیو کوونکي ته زه دا وایم او بل دا مجلس دی چې د ګستاخ په حمایت کې چې کم انسان کم مسلمان ورور دغه په حمایت کې خبره کوي چې مثال دا ګستاخ یا داسې هغه په حمایت کې دا هم دغه په درجه کې راځي دا ستوي ته معلومه ده کنه دا معلومه نو په دې کې هم اوس داسې هغه ویډیو کوونکی هغه داسې ویډیو کوي الکه یې واره ستا پلار دا ویډیو کوونکی چې هغه هم ستا پلار ته دا ځای راورسوي صحیح شو ویډیو یې شیر کړه ستا پلار دا خبره وکړه د شیر کړه سره خلاص شو ستا پلار خو سلو ډیته
او اوس پاتې سو لستي وار دی اوس تی په خلکو باندې ډیټه کوي بل هیڅ مقصد یې نه دی د ویډیوګانې مه کوئ ویډیوګانې مه شیر کوئ مې ډېر وضاحت راته کوئ مې ډېر مجلسونه راته کوئ چې کومه مسله وه د ګوردو په نظر کې ده هر سړي ولیدل بس پر دې باندې اوس پرده پسې واچو پسې ختم یې کړئ سر مې خلاص سولو نه دا ډېر مجلسو خبر دغه فایده لري نه دا ډېر بیانونه فایده لري مې کوئ د دې چې څه ډاډه وکړئ دا یو خبره ده په راتلونکي کې د ختم نبوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات رسالت پر دې باندې د عوام آګاه کړي دا خبرې چې دا کومه واقعه وسوه دې موږ ته دا یو سبق راکړي چې هر سړی د دا شي خبر کړي هر سړی د دا شي خبر کړي چې ختم نبوت کم حیثیت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان سره کم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت سره کم دی کار د آګاه کړي که د دې په باره کې کم یوه ګستاخي وکړه دغه حال به هم دغه رقمي لکه دا اوس تېر سولو صحیح سولو سړي ته د خپلو اولادو ته د خپلو مندو ته د خپلو خوندو ته د خپلو بیبیګانو ته دا ګرده به دا شي خبر کړي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شان سره کم دی د هغه رسالت سره کم دی په دا آګاه کړي پوه کړي آیا که چیرې بیا هم دا رقم خبره که راله یو چا دا رقم ګستاخي وکړه د هغه حال به هم بعینه د هغه رقمې لکه دا اوس شو د هغه حال به په دې خبره باندې سر خلاص کړي زما خبرې د سره شیر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. کله چې پرون په کوټه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې د مرتد د ګستاخي وکړله دغه بعد د مرتد په خلاف په زرو په لکو پوسټونه رالو او بیا چې کله غازی سید خان د خپل انجام ته ورسوي نو بیا هم د په حق کې د غازی سید خان په حق کې په زرو پوسټونه رالو شاید په لکو کې بیا ما ولیدل پر دا فیسبوک باندې چې د مرتد دپاره هم خلکو نرمه ګوشه درلودله او په ګومه ګومه کې خبرې کولې چې د معافي هم ستا درګذر هم ستا موقع به ورکوي او دا به یې او ها به یې او به د دوی د معلومات دپاره به زه دا ووایم چې د اسود عنسی او د مسلمه کذاب تاریخ پر خپل ځای پروت دی چې د حضرت ابوبکر صدیق په دور کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې دا خلک پیدا شوي وو او بیا تر خپل انجام رسېدلي وو خو موږ به لنډ راوګرځو د ترو سلو کالو تاریخ د ترو سلو کالو په تاریخ کې که موږ وګورو د غازی علمدین تاریخ د راجپال په نامه چې یو چا ګستاخي کړې وه په خپل کتاب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو بیا غازی خدابخش چې د لاهور اوسېدونکی وو پر ده باندې حمله وکړله خدای جم بچاو سو بیا له هغه وروسته له کابله څخه د افغانستان څخه هغه وخت یو غازی پیدا سو غازی عبدالعزیز خان رالی پر راجپال حمله وکړه بیا راجپال بچاو سو او بیا څه مدفس غازی علمدین پر ده باندې حمله وکړه او ده مردار کړي بیا له دا وروسته که موږ تاریخ را وسپړو نو بیا د غازی خالد په نامه غازی خالد چې په پېښور کې دا کم سړی وویشتی دا قادیانی دا ګستاخ رسول وو په عدالت کې وویشتی او بیا له دا بعده موږ راځو وینو چې غازی ممتاز قادری د خپل وخت گورنر وو سلمان تاثیر هغه وویشتی نو دغه سلسله روانه ده لا به روانه یې چې څونه ګستاخان پیدا کړي دا به ویشتل کړي لہذا هغه خلک چې وځان ته مسلمانان وایي وځان ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان وایي پر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دي په کار دا دی چې دغه کذابانو دپاره دغه مرتدانو دپاره نرمه ګوشه نه ولري ولې چې دا ستاسو کار نه دی ته یو امي یې ستا په اسلام کې په اسلامي علومو کې هېڅ حیثیت نشته دا کار د مفتیانو دی دا کار د شیخ القرآن دی دا کار د شیخ الحدیث دی دا کار د هغه خلکو دی چې کلونه په مدرسه کې ترک او سبقونه یې وویل
ته به یو عالم نه لیدلی چې پردا قیادي چې ای سی جي پردا چم وکړي ته به یو عالم نه لیدلی چې هغه رالی چې د جهاز دا پردا چم جوړ کړي ته به یو عالم نه لیدلی چې هغه رالی د انجینرینګ په یو کار کې مداخلت وکړي چې دا بلډینګ پردا چم جوړ کړي ولی د دې کار نه دی نو ځکه د دین کار د دین و علماو ته پرېږدي دا تاسو چې کوم پوسټونه کوئ دغه مرتد په حق کې دا ستاسو د ایمان زیان کوي د خپل ایمان لہذا د خپل پوسټونه ډیلیټ کړئ په پښتو یې هم زه وینم سپین پښتانه دي دا به دی معاف شوی وای دا به دی توبه کښلي وای دا به دی دماغي توازن پلانه وای څه وای هغه ګاډۍ چلوي د چا چې دماغي توازن خراب هغه موټر نه چلوي بیا که دا فیسبوک کې لږ سرچ کې د نورې ایډیانې هم شته د نورې ویډیوګانې هم کړي دي ځکه حق نه لري چې د پاکي خبره وکړو دا دونه ډېر علما دا وخت چې په پاکستان کې په لکو علما دي په افغانستان کې په لکو علما دي په دا ګرده دنیا کې په کروڑو علما دي یو چا خو به دا ویل چې دا سید خان غلط کار وکړي ګرد استایي ګرد د سید خان په حق خبرې کوي ته بیا څوک چې ته بیا د دین په کارو کار لدی او د علماو په موجودګي کې ته دا وایي چې یا خدا سیم دي یا خدا سیم دي یا خدا سیم دي قطعا هیچ چاته اجازه نشته چې دا رنګ پوسټونه وکړي که ځان ته مسلمان وایي ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وایي لہذا دا پوسټونه ډیلیټ کړي والسلام اخر رسول چې څومره دي دا مرتد دي او واجب القتل دي او زموږ علامه شامي او زموږ ټول کتابونه لیکلي چې څوک د په کفر کې او د په ارتداد کې شک دام کافر دی دا چې امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمه الله خوای چې دای کتوبه هم وباسي مقام ورکړي شي بیا د توبه نه قبلې نیم سو کسان ګستاخان رسول په جیلو کې ناس دي سزا پر ورکړي شي چې څوک سزا ورکړي زموږ حکمرانان ته موږ دافل کو چې ګستاخ رسول ته سزا ورکړي بیا به داخل خلق به بیا قانون په لاس کې نه اخلي بسم الله الرحمن الرحیم محترمینو دا د کوټه مسله چې کما پیښ اسوله دا ګستاخ رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه ګستاخی وکړله د ټول امت زړونه ازار کړل پدې کې دا تولا شاه بخاری رحمت الله علیه داغه قول دادی تولا شاه بخاری بویل چې موږ و فتوا او غیر فتوا ته پدې کې ګورو نه دا عشق رسول دی او دا جنون رسول صلی الله علیه وسلم دی دا در هر شي سره مقدم دی دبا فرمایل ولی عبیده بن جرار رضی الله تعالی په یو جنگ کې خپل پلار سر ور قلم کی بیا غسر داس په سر کې دی نبی علی السلام ته دا خبره وکړه چې ما ستا د خپل پلار سر ستا پر سر قربان کړي هغه می کلم کی نبی علی السلام د ایمان مبارکي ورکړل حضرت خالد رضی الله تعالی د یو مالک بن نویر دا یو سړی و چې مرتد شوی و هغه داو چې د زکات سره منکر سو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خالد رضی الله عنه په امارت کې جماعت ورواستاوي خالد رضی الله عنه مالک بن نویر ته وویل چې تنه خبر چې علم تعلم انها قرینه للصلاه دا زکات خود المنزه قرینه د مرګره دي چې المزمنه کلمه وایي المزمنه زکات څنګه نه مني دور ټول چې ان صاحبكم يزعم ذلك دا ستا مرګري دا خبره کوي یعنی ولستی پیغمبر دا خبره کی حضرت خالد ورته او هو صاحبنا وليس بصاحبك آیا نبی علیہ السلام زموږ نبی دي ستا نبی نه دی فورن زرار رضی الله عنه تول اضرب عنقه د 60 کلام کی دا زموږ ابي داود شریف دا دی پروتي دویم جلد کې داستا باب سب النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دی چې چا و انبیاء او تشکنزل وکړه هغه قتل کی نو یو رون صحابي دی هغه رون صحابي داغه یو ام الولد ولا یو وینځه و دوه ګلانیان بچانه داغه وینځه سوله لیکن هغه و نبی علی السلام تشکنزل کول د نبی علی السلام په شان کې ګستاخی کوله نو دا صحابي د شپې څو واره و د ته وویل چې دا مکوه خدا نه منع کېدله د یو ورځ د شپې را ولاړ سو یو کوچنی لنډه توره یا خنجر راواخستی داغه د شاده خوا په ووله پوری وره دردا شدي وېستي دا خنجر داغه په پښو کې خپل بچان او کوچنی بچان چې د بچان هغه په وینو ولړل سو
سار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راورسېدی نبی علیه السلام ولې ان لی علیکم حق زما پر تی حق دی دا سړی تلاش وکړي چې دا چا دا کړی دی دا ښځه چا وژلې ده نبی علیه الصلاة والسلام لره دغه صحابي ولاړ سو دا په سترګو ړوند و دې صحابي وویل چې یا رسول الله دا کار ما کړی دی دا قتل ما کړی دی دا زما خپله کور والا وله دې و ستا په باره کې شکنځل کول او ستا ګستاخي یې کوله ما پر دې باندې قتل کړه نبی علیه السلام ویل الا فاشهدوا ای صحابه کرامو ګواه اوسئ ان دمها حدرون د دې وینه دا باطله ده دا پور نه لري دا دیت نه لري د دې به سوال و جواب د دې په باره کې به خلک څه بیا نه وایي بل د حضرت علي رضی الله عنه یو روایت دی چې یو هودنې ښکنځل کول یو سړی رالی فخنقها هغه یې در دا غاړې ونیوله خفه یې کړه مړه یې کړه نبي علیه السلام ته چې خبر ورسېدی ولې دا د دې وینه حدر ده نو محترمینو زموږ مذاهب کې دا خبره ده چې دا سړی واجب القتل دی او دا سړی دا مرتد دی خو بیا چې مرتد سو د امام احمد بن حنبل او د امام مالک رحمه الله مسلک دا دی که دی توبه وکاږي هم دی به قتلیږي هغه وایي لا تقبل توبته د ده توبه به نه قبلیږي وایي ولې په توبه سره خو حد نه ماپیږي د ده قتل به حدن کیږي ها د په آخرت کې که ده توبه وایستله په آخرت کې به الله سبحانه وتعالی د ده د الله معامله ده لیکن په دنیا کې به ده ته دا سزا ورکول کیږي اگر چې زموږ د امام شافعي او د امام صاحب مسلک دا دی چې هغه وایي چې د ده توبه قبلیږي زموږ راجع قول هم دا دی لیکن هغه وایي چې دا قتل خو به ده ته به سزا حکومت ورکوي نن کم حکومت دی زموږ حکومت خو د 2019 بیا در 2040 پورې نن په پاکستان کې ګستاخان رسول صلی الله علیه وسلم دا درنیم سوه کسان نیول سوي دي ډاکټران پکښې دي انجینران پکښې دي دا د امریکې یو انجیوز ده دې ته $15,000 ورکوي حتی چې بعض ملایان نه په دې کې ملوثه دي دا هم نیول سوي دي دا په جیلو کې پراته دي څوک سزا ورکوي چا سزا ورکړې ده حکومت خود عالمي اسټابلیشمنټ ټول د دې وشاته ولاړ دي نو دا سید خان چې کم غازی دی دا د جنونو د عشق مسله ده د دغه ځا مبارک دا پکار ده چې نن علما کرام د شرق او د غرب علما د هند پاک هند او د پاکستان علما او د افغانستان علما پر مذهب د امام مالک چې دی په مفقود په مسله کې فتوا ورکوي د امام احمد بن حنبل پر مسلک فتوا ورکوي په دا مسله کې چې کوم فتنې نن خوري دي نن د ګستاخان رسول څومره ډیر سوي دي په مسلک د امام مالک او د امام احمد بن حنبل د ټولو علما بیان واورېدي او د جمعې بعد بیا د اتوار په ورځ د دې علماو بیان پس نورالدین آغا یو نوی ویډیو جوړ کړل او هغه کې عقیده ښکاره اصلي کې دا عقیده د هر مؤمن مسلمان د دې عقیدې څخه چې لږ سړی دور سو هغه مؤمن نه دی هغه مسلمان نه دی هغه مرتد دی امید کوم چې نورالدین آغا به پر روان وخت کې د دې ګستاخ د کورنۍ دپاره یو ویډیو جوړه کړي او هغو ته به هدایت وکړي چې تاسو ته پکار ده چې تاسو د غازی و کور ته ورسي شکریه ادا کړي او عدالت ته ولاړ سي په عدالت کې هم د دې غازی په حق کې بیان وکړي او د غازی شکریه ادا کړي او په میډیا کې راسي د غازی شکریه ادا کړي او بیان وکړي راسي چې د نورالدین آغا د تازه ویډیو واوري د ختم نبوت په باره کې به زه در ورشم زما عقیده چې شته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا د 900 کاله مخکې تیر سوی دی الصارم المسلول على شاتم الرسول دا یو کتاب د لیکلی دی دا بیان ما نو کړی ما دا کتاب یې ډېر وکتی صحیح سلو نو زه به اوس تا ته د خپل عقیده در ورشم ته به ماریان چې مولوي صاحب په دا خبرو خو موږ نو خبر تا څنګه خبر کو خبره دا ده زموږ د خلکو دا خیال دی که چا محمد رسول الله ته بد وویل هغه به وژنې هغه مرتد دی هغه ګستاخه دی هغه واجب القتل دی زموږ خو دا خیال دی نه شیخ الاسلام وایي په قرآن کې چې کوم انبیا راغلي دي
که آدم علیه السلام دی، که نوح علیه السلام دی، که ابراهیم علیه السلام دی، که یعقوب علیه السلام دی، که اسحاق علیه السلام دی، که یوسف علیه السلام دی، که موسی علیه السلام دی، که عیسی علیه السلام دی. دا څه انبیا چې په قرآن کې راغلي دي، د دې چې سړی توهین وکړي یا نعوذ بالله شکنځا ورته وکړي، د هغه سزا ده لکه محمد رسول الله ته چې وکړي. پوه شوس په دې خبره باندې؟ دا مې نوې خبره درته وکړه. دا څوک وایي؟ دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. یوازې پیغمبر علیه السلام نه، و هر نبي ته چې معروف دی، مشهوره دی، په قرآن کې ذکر راغلی دی، هغه ته چې څوک شکنځا وکړي د هغه سزا ده لکه محمد رسول الله مبارک چې وکړي. العیاذ بالله. دا مې یوه عقیده در وښول. دویمه عقیده دا د عزیزانو، دا بیا تېنه په خبر بیا به زه در وښیم. شیخ الاسلام فرمای ابن تیمیه رحمه الله وی کچا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم و ادیته شکنځا وکړله، و ادیته بیبي آمینه رضی الله تعالی عنها ته شکنځا وکړله، دا مرتد دی، دا واجب القتل دی. تو خو محمد رسول الله مبارک یاده یو. شیخ الاسلام فرمایي وای کچا د محمد رسول الله و مور ته شکنځا وکړه، العیاذ بالله، هغه مرتد دی، واجب القتل دی، د توبې اجازه هم نشته ورته، چې ته ونسه توبه وباسه. پوه شوس په دې خبره سره خلاص. بله به دا درته وکړم، که یو سړی راولاړ سو نشه و، شراب یې څښلي و، چرس تریاکې په ځان نه پوهېدی، کور والا ته طلاق ورکړي، دا طلاق نه صحیح کېږي. ولې؟ دی په ځان نه خبره دی. که د هغه نشهیي سړی، شرابي سړی، چرسي ورویني سړی په ځان نه پوهېدی، دونه چرس و هیروین و تریاک یې ولي و، داسې افیوم یې ولي و، داسې ایس یې ولي و، شراب یې ولي و، محمد رسول الله مبارک ته بد وویل، هغه به بیا واجب القتل دی او دا مرتد دی. ګوره په نشه کې دی، ښځې ته طلاق ورکړي، طلاق نه صحیح کېږي. دلته محمد رسول الله ته بد وویل، دا دومره سنګینه مسله ده. دا سړی دا چشتي دا مرتد دی، واجب القتل دی. دا مسله هم لا یې نه در وښوله و، زه به در وښیم. بله مسله دا ده، پیغمبر علیه السلام مبارک کو ډېره لرې خبره ده چې څوک به نعوذ بالله بد ورته وایي، څوک به بد ورته وایي. پیغمبر علیه السلام ته که چا شکنځا وکړه، العیاذ بالله، نعوذ بالله، چا توهین وکړي، توهین یا چا عیب پکې راوایستی، چا شکنځا وکړه، چا توهین وکړي، اوس دا سړی خصو کافر، دا سړی خصو کافر، مرتد، دا ګستاخ تورې خو دغه یې موږ سره وایو چې پر چش مرتد سو، په دې مرتد سو چې ګستاخي یې وکړله. صحیح سلو؟ نو خبره داسې ده، دا کم څوک چې محمد رسول الله ته شکنځا وکړي، العیاذ بالله، استغفر الله، انا لله و انا الیه راجعون، څوک شکنځا وکړي بیا دا بل سړی وده ته کافر و نه وایي، هغه هم کافر دی. په دا مسله ملایانو سر نه در خلاص کړی. کم چا شکنځا وکړله، هغه خو ولاړې کافر سو چې کافر سو، چې دا نه مني چې دا سړی کافر نه دی، دا خبره دی نه مني چې او یا دا کافر نه دی، دا مسلمان دی، دا سړی هم چې کافر سو. غواړم چې زما اصلاح وشي، ځکه زما آخرت ستی تر آخرت مخ ته دی. زم د الله په دربار کې پیښېږم، زم د محمد رسول الله په دربار کې پیښېږم. واورئ، که چا نبی علیه السلام مبارک څه کوي، ما انبیا در وښول، د محمد رسول الله مور در وښوله، که چا شکنځا ورته وکړه، دا کافر، دا واجب القتل، د توبې اجازه لا هم نشته ورته چې ته ووایه توبه وباسه، خدای مهربانه دی، الله به معافي درته وکړي. ګوره دا ما دا در وښول، محمد رسول الله درسه نه یادوم، هغه ډېر بعد کې خبره ده. او بیا به بله درته وکړم. بله خبره دا ده، که چا په پیغمبر اسلام کې عیب راوایستی، عیب دا معنا دی، تنوي صاحب فرمایي رحمه الله، که چا کدو خوړی بیا وویل چې یاره د نبي علیه السلام مبارک کدو ډېر خوښ ولو، بل ولې لکه وایه زما نور سره لګېږي. د تنوي صاحب فرمایي په خپل ملفوظات کې دا کافر سو په دې خبره. صحیح سلو؟ محمد رسول الله څه کوي، خبره د کدو راله. پوه شوس په دې خبره؟ بله خبره دا ده، امام مالک صاحب رحمه الله فرمایي، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را نقل کړي دي، که چا عایشه صدیقیه رضی الله تعالی عنها ته شکنځا وکړله، هغه مرتد دی، کافر دی، هغه واجب القتل دی. داسې په مسلو سر خلاصېږي، داسې کاروبارونه ورسره کوئ چې څوک امهات المؤمنین ته بد وایي. څنګه کاروبارونه، څنګه ډوډیانې ورسره خورئ؟ صحیح سلو؟ فرما چې راله سهار یو شیر سلو،
چغال هم شیر سلو ابل ګداړه هم شیر سلو الله مولی نور الدین آغا مولی نور الدین آغا خو الحمدلله د الله په عظیم فضل د خپل استادانو د خدمت په برکت دا زمانه نه ولته زه بیان کوم تر ګرد ملایانو تی ماشه پیژنې تر ټولو ملایانو صحیح سو دا مختصره خبره درته وکړه هغه نه وایم دلایل نه وایم پلاني کتاب کې دا لیکلي پلاني کې هغه نه وایم خبره سره وجدي د محمد رسول الله د مبارک خبره ده پر دواړو سترګو ته خو د محمد رسول الله ذات شې زوام د محمد رسول الله خچره نه ده واغه ته سړی شکنځا وکي هم کافر دی ازما عقیده ده پوسواس خو اخر خبره به دا درته وکم دا علماء چې کوم په ما په سبات ویل دي ملایانو کم چا چې مطلب د اصلاح په نیت سیولو والله ما ته ډېرې دعاوې هم وکړلې او ما هم دعاوې ورته وکړې مالا الله ته ژوندي لري زه منزه نه یم پاک نه یم زه هسې یو ملا یم د مسجد هغه بله خبره ده چې الله احسان راباندې کړی دی الله پاک ته ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله پاک ته موږ ته د ختم نبوت د خدمت توفیق راکړي الله دې د داسې حاله وساتي چې نعوذ بالله موږ د محمد رسول الله شکنځا چا کړې ده او په خپلو غوږو یې واورو دا کومې خبرې چې سوي دي دا چا چې وکړې دا مه اورئ ضرورت یې نشته موږ په دې غوږو هر شی اورېدلی وو د مور شکنځا د خور شکنځا د یار شکنځا د کوروالا شکنځا د محمد رسول الله شکنځا مې نه واورېدلې هغه په دغه غوږو واورېده دا د چا برکت دا د میډیا برکت اوس دا خلک د حدیثو په دې بیان حالت یې وګوره څه رقم یې ویلی دي دا تورې څه معنی مه کوه سړیه که مه کوه سړیه که الله دې موږ ته ټوله وبخښي الله پاک دې موږ په هغه ورځ مړه کړي چې په کومه ورځ ما او تا یو ګستاخي چې دغه کوو الله پاک دې په سترګو ړانده په خوله ګونګیان په غوږو کاړه په لاسو پښو شل کې که به موږ د محمد رسول الله هغه چټایي نه وه چې واروله که به موږ د هغه هم توهین کوو یا ګستاخي کوو یا بېادبي کوو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله پاک دې بس موږ د هغه حاله وساتي چې په داسې حال کې له دنیا ولاړ سو موږ ایمان نه لرو په داسې حال کې له دنیا ولاړ سو چې د محمد رسول الله پر سر چا وژلي یو په داسې حال کې له دنیا ولاړ سو چې اسلام ته انبیاو ته قرآن ته کتابو ته د هغه رقم صحابو ته د هغه رقم ازواج مطهرات ته موږ باید ویل الله دې مو وساتي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله د ویډیو په اخر کې د ټولو ته وایم چې هر چا د نورالدین آغا په ګډه ویډیو باندې کمنټس کړي او کمنټس کولو په وخت هغه نیت د مرتد په حق کې او د غازی خلاف چې دا ناکه وصل د افسوس د وخت به شروع کړی وي یا عالم صاحب بیان کوي او دوی ویلي چې و د سی وای بای چې وخت کړی دا کمنټس هر چا کړی دي هغه په دا ګناه کې شامل دي لهذا هغه ټول خلک دي تجدید ایمان او تجدید نکاح کوي ما مشوره دا ده باقي خپل عالمان سره رابطه وکړي چې موږ دا رقم بیان اورېدلی او موږ سره نسو سره خلاص او موږ د مرتد په حق کې دا بیان وکړي چې و بای چې دته وخت کړی وي او دا نوې مړ کړي د دې لپاره څه حکم او دا مړ کې دا نه حق وصل دا غلط وصل دا افسوس خبره ده دا خبرې چې دي دا ډېر غلطي او تاواني خبرې دي دا خبره خپل عالم دین سره رابطه وکړي چې هغه سوای ولې د نورالدین آغا عقیده خو پیولې د پای کې چې هغه څنګه خبره کب د ویډیو په جوړېدو کې یو ځای یو غلطي سوي دا غلطي بخښنه غواړم واو کې په یاد ساتي خدای په امان